بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. نن به موږ د ایتیزم وضاحت کوو. د الحاد د مغربي فکر او فلسفې څلور شاخونه موږ ویلو: سیکولرزم، لیبرلیزم، مولسبانو، سوشلیزم، کیپیټالیزم. دا ټول موږ ویلو سرمایه‌دارانه نظام. نن به ایتیزم وایو. د پرونی درس د سوشلیزم او د اسلام تقابل موږ بیان کړو. 12 وجوهات موږ بیان کړو، هغه بیا ووري. اوس راځو ایتیزم ته راځو. نو یو جدید الحاد دی، مولسبانو یو قدیم الحاد دی. الحاد خو د قدیم زمانه نه را روان دی، خو په داسې انداز کې نو را روان دی. خو به متوجه اوسئ خپل سبق ته، لکه څنګه چې په موجوده زمانه کې دی. موجوده زمانه کې دا یو مذهب ګرځېدلی، دا یو کمیونټي ګرځېدلی ده، او دا باقاعده د پرچار کیږي. قدیم دهریت او الحاد چې مولسبانو هغه د فلسفه باندې مبني نه و، هغه یو انفرادي او سو اعتراضات به واغه اعتراضات په وجه و خلکو ته جوابات ملو شو، مطمئن بشو. دین وروسته مکمل نظام حیات موجود دی. نو دا فلسفه ډیره خطرناکه ده. کالته دهریانمونو داسې انداز کې نو لکه څنګه چې دلته دي. د قدیم او د دې به موږ خپل وضاحت کو. نو د ایتیزم سبق شروع کوم. مولوی صاحب په خپل ټول عبارتونه موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هیومنزم پنځم شاخ ایتیزم. دا د هیومنزم د فلسفي تصور د خدای نه انکار کولو. ګوره مولسبانو د هیومنزم ډېرې دغه موږ ویلې که نه، موږ پکې ویلې چې لیبرلیزم دا هم د هیومنزم فلسفه ده، سوشلیزم، کمونیزم، دا ټول دا د انسان پرستۍ. هیومنزم څه ته وایي؟ که تاسو څوک در باندې اعتراض وکړي چې بھائی دا د هیومنزم ولې شاخ دی، ته ورته هیومنزم وایي څه ته؟ انسان پرستۍ ته وایي که نه. نو د تله چې په انسان کې دا پیدا شو چې په زه خود مختار یم، نو بازار سړی فلسفه شروع کړه. چا یو فلسفه راویستو، چا پکې بله فلسفه، چا پکې یو شاخ راویستو، چا پکې بل شاخ. نو دا ټول د دې وجې نه مولسبانو د خبره ته تاسو خیالي هیومنزم وایي څه ته؟ انسان پرستۍ ته وایي. تاسو په ذهن کې دا خبرې ناست وي. دا د مابعد طبیعت شاخ دی، کوم ته چې الحاد دهریت او لادینیت وایي. دی وایي خدای جل جلاله موجود نه دی. هر ملحد او دهري هیومنست کې مولسبانو دوی څه وایي چې الله رب العزت موجود نه دی. دا وایي هر څه د قوانین د فطرت سره کیږي. قوانین د فطرت دوی څلور څیزونه بیانوي: سو زمان دی، مکان دی، توانایي ده، او دغه شانته کې ماده. دا څیزونه چې دی وایي د دنه خود به خود اټومیټیکلی به څه کیږي؟ تبدیلی پکې راځي. دا خبره د دوی غلطه ده. دا د دوی نظریه ده. دوی ورسه د قانون د فطرت لاندې چلیږي. مولسبانو خدا یو خبره یاد ساتئ، دلته موږ وضاحت کړی دی. هر یو هیومنست د هیومنزم نظریه والا، هر یو هیومنست دا ملحد نه وي چې ته وایي چې دا د هیومنزم نظریه خوښوي او دا به ملحد وي. ډېر داسې ستا په مسلمانانو ملکونو کې داسې خلک د سیکولر نظریه خوښوي، نو هم ملحد نشو کنه. سیکولر د چا نظریه ده؟ هیومنزم فلسفه ده کنه، شاخ دی کنه دی. بعضې به لیبرلیزم ستا په مسلمانانو کې لیبرلیزم خوښوي، ازادي خوښوي. یاره بس د اسلام دا قوانین دا خو کافر خو نه دی، خو البته چې د اسلام د قوانینو نه انکار وکړو بیا سړی کافر کېږي. مولسبانو موږ په وضاحت کړو چې لیبرلیزم هم کفري نظریه ده، سیکولرزم هم کفري نظریه ده. ګوره دلته هم دا یو سوال راځي چې بھائی زه به بیا په خپل ځبان دی وم. هر ملحد او دهري هیومنست کېدی شي، البته هر هیومنست ملحد نه وي. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ هر یو ملحد دا به هیومنست وي، ځکه دا انسان پرستی غواړي، نو ځکه دا ملحد شوی دی. خو هر یو هیومنست دا ملحد نه وي. بعض هیومنست ډیسټ، بعض متشکک، او حتی چې بعض هیومنست مذهبي. دا ډیسټ والا کم یو دی؟ ډیزم والا چې دی مولسبانو، ډیزم والا څه نظریه ده؟ تاسو ویلي دي چې بھائی د دوی بعضې فلاسفه دا وایي، هغوی دا وایي بعضې فلاسفه چې بھئی دا کائنات خو الله پیدا کو، خو څه شی شو؟ بیا اوس پخپله پخپله د فطري قوانینو لاندې چلیږي. الله ته د دې کنټرول کولو ضرورت نشته. بعضې متشکک وي، پکې شک وي چې هلکه دا به وي او که به نه وي. او حتی چې هیومنست مذهبي هم وي. مثلا دور حاضر کې تقریبا تمام عیسایان په حقیقت کې کرسچن هیومنزم. مولسبانو دا کرسچن هیومنزم دی. ولې هیومنزم دا فلسفه دا غوی د معاشرې نه راوتلې ده، په ټوله دنیا کې خوره شوې ده. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ملحد چا ته وایي؟ دهري او ملحد هغه انسان ته وایي کوم چې د الله جل شانه نه منکر وي او نه د الله جل شانه صفات ګوره نه د الله د صفاتو قایل وي، نه د الله د وجود قایل وي. دا خلک عموما د مادې په باره کې مولسبانو دا نظریه لري چې دا غیر فانی ده.
سوي خدا د اوس فلسفه او د نظریه نه د غیر فانی د قدیم فلسفه او نظریه وا اوس جدید چې کوم فلسفه دي دوی ماده قدیم نه د ماده د بیگ بینګ پوجا پیدا شوی ده څه ده بیگ بینګ وشو او د ماکو شو د کائنات تی وجود تراغه دوی دا نظریه هم د چې زمانہ د ازل نه ده او د ابد نه ده او د دې ژوندۍ نه روسته بل څه ژوندۍ نشته ده دوی د معقولاتو قائل نه دي بلکې دوی د محسوساتو قائل دي دوی ماته او خوا دی وی جنت ماته او خیا جهنم ماته او خیا اعمال تل لیکيږي دوی بد اعتراضات کول مولوی صاحبانو د اسلام په قوانینو باندې وی عمل بسنګ تل موز بسنګ تل نن ساينس ورته وتل ولکه یو کیلو ګیس پکې واچو هوا تل لیکيږي ټمپریچر تل لیکيږي د ټیر د رفتار د تعدل تل لیکيږي نن په اسلام باندې چې کوم اعتراضات کېدل نو دوی د محسوسات او قائل دي چې دي د دوی دا خیال دی چې دا قانون د قدرت په وجه باندې قانون د فطرت مرتوي دوی هر څه کیږي د دې پوجا د دنیا تکوین وشو د دې پوجا په دنیا کې تغییر او تبدیلی راځي او دوی په هر یو کار کې عوامل او اسباب ګوري دهریان څه کوي په هر یو کار کې ملزمانو عوامل او اسباب ګوري د دې باوجود دوی یو داسې بیا هم د دې باوجود هم دوی د فطرت د قانون قائل دي کوم ته چې دوی نیچر دغه زماغه د هری سره مناظره ما ورته ویل به اسمان و نشته بیا مې ورته ویل ما په دې اقلیاتو کې راګر کوم ما بینهما برزخ لا بین د آیات مبارک ده کنه دا څنګه یار د سمندر دو سمندرونه دي خوږی او ترخی او بدا یو ځای نه مالګینی او نه یو ځای کېږي ها دې کې دا د ایپ پرده د کم ځین راغلی ما موږ په پیښور کې دلته چې موږ کو یو کنو په خوږی دي کنه دي او کراچي کې ګوره خوږی او نشته لري دا نو ما څنګه کېږي وې ته د نیچر وې کده ته قانون د قدرت په هر څه ورته وې داغه د دهری الفاظ دي نو دوی هم د نیچر یا د قدرت دی ورته نوم ورکوي د الحاد بل زبان پوه شولې کنه نو د الحاد او دهریت اوس علمي ورځ منځل کېږي څه علمي ورځ منځل کېږي مولوی په 19 مارچ باندې 17 مارچ په هر کال کې ګورو نن د جنوري 3 تاریخ دی نو فروری او مارچ په 19 مارچ باندې به د دوی ورځ منځل کېږي مولوی صاحبانو او د دې شروعات تکره نشوي ګوره 2013 نه دا اوس ګوره د دوی یو باقاعده دا یو عرب ته ورسېدل اوس به نور هم زیات شوي مولوی صاحبانو په پاکستان کې رجسٹر در هریان دا هم د زرهاو نه وړي دي رجسٹر شوی نور خو ځانونه پټ ساتي اکثریت د هریان شوی ملحدین وي نو دا یو غټه یو منظم انداز سره مولوی صاحبانو دا د دې کار روان دی د دې خلاف کار پکار دی مسلمانانو عقاید او نظریات باندې دوی حمله ور دي دا د هر مسلمان د هر عالم د هر طالب العلم دا ذمہواری ده چې دا موضوع زده کی او د دې په خپل علاقې کې رد وکي دا خلک ستا په علاقو کې موجود دي دا کم خلک چې په تعلیمي ادارو کې ګوره مولوی صاحبانو سبقونه وي د دوی ذهنونو کې شکوک او شبهات پراته دي دا شکوک او شبهات دا به تاسو ختموي دا ګوره بل څوک نشي ختمولی ابا الله ختمه چې ته د ظاهریت د موضوع نه خبري ته د تاریخ د مغرب نه خبري د مغربي فکر فلسفي نه خبري دوی چې اعتراض کوي تاغه فلسفه پیژني چې دا کومه فلسفه په بنیاد درات کې نو چې کله تعالی دا فلسفه معلومه مولوی صاحبانو نو بیا به تاسو کې بیا به جواب کول شي نو په حاضر کې د الحاد لفظ عموما د لا دینیت او د وجود د باری تعالی د عدم یقین د پاره ویل کېږي مولوی صاحبانو دغه شانته کې منګه به وسوایو سبق راوړوي چې جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې څه فرق دی مولوی صاحبانو دا غي به وضاحت کو ګوره الحاد هو د قدیم زمانه نه را روان دي خدا جدید الحاد څه چیز دی چې منګه دامو پیژنو مولوی صاحب اول فرق د جدید الحاد د قدیم الحاد سره د اول زمانه دهریت او الحاد چې و هغه انفرادي و او د اجتماعي دی یعنی هغه فتنه به انفرادي و د هغه ملحد به چې کوم اشکالات او اعتراضات او هغه په خاص علوم باندې نه و یو نیم اعتراض به یې کول او هغه یو غیر منظم الحاد و لیکن د کله نه چې جدید الحاد ایجاد شوی دی نو دی یو منظم صورت اختیار کړی دی اوس د ملحدینو خپل ګروپونه جوړ شوي دي باقاعده د دوی اجلاسونه کېږي دوی یو ملت جوړ شوی دی چې کوم ځای کې دوی سره څه زیاتې وشي نو ټول ملحدین ورپسې اواز اوچتوي او د هغې دپاره احتجاج کوي دوی یو مذهب یو ملت او یو قام جوړ مولوی صاحبانو دا اولې زمانې دهریت دا چې دا انفرادي او دا اجتماعي دی مولوی صاحبانو او دا اجتماعي ګوره فایده ډېره کوي نقصان ډېر کوي ځان د پاره فایده کوي خو نورو د پاره نقصان کوي انفرادي خو څوک به یو ځکه کار کوي او اعتراض به څوک به دا اوس منظم انداز کې سکیږي او کله چې دی له ترتیب برابر دی نو دا اوس ډېره خطرناکه فتنه دا پوره مذهب ګرځېدلی دی څه دی چې دا داسې مذهب دی چې د ټول اقدار زاړې ختم کړو زړې پیمانې د اخلاقو دی ختم کړي مذهب چې څومره مذاهب دی هغې ختم کړو دی وایي بس عقل پسې ځه چې څه ستا خوښ وي دویم فرق د جدید الحاد د قدیم سره
دویم فرق د جدید الحاد د قدیم سره هغه دا دی چې کوم چې قدیم الحاد هغه یو په خاص فلسفه باندې مبني نه و، فرضي اشکالات او اعتراضات، او کوم چې جدید الحاد دا مبني په ساينس باندې د دین وروسته چې کوم علوم دي هغه عقلي طور مضبوط دي، او نن سبا د دې علومو دور دی، د ټکنالوژي دور دی، د دې علومو د وجې نه دا په زیاتېدو دی. بنیادي مولوي صاحبانو د دوی بنیاد څه شی دی؟ عقلي دلیل. نو تاسو د پاره دا ټول کائنات الله یو کتاب ګرځولی، عقلي دلایلو په ذریعه به دوی سره بحث کوئ. څه به کوئ؟ قرآن او حدیث به زمونږ ویلي که نه، موږ چې د دوی رد کوو نو د خپلو اصولو نه به جواب ورکوو. اول به زمونږ دا وي، دې سره سره موږ دپاره دا ټول کائنات څه شی دی؟ الله موږ دپاره کتاب ګرځولی دی. خپل ځان ته به ګوري، وفي انفسکم افلا تبصرون. خپل ځان کې د دونه نښې نښانې الله پیدا کړي د انسان په دې جسم کې. صرف د خپل جسم ډانچې باندې ته سوچ او غور او فکر وکړه چې د دې یو انسان دپاره، حضرت انسان دپاره میډیکل تاویږي را تاویږي او د انسان هغه رازونه معلوم نه کړو. ته خو لاړ شه د هارټ د زړه د ډاکټر نه تپوس وکړه چې په دې زړه کې کم رازونه پراته دي، به درته بیان کړي چې هغه پې نه پوهېږي، هغه پې هغه وخت څومره پې تحقیقونه پې کوي، کلونه پې تېر کړي، خو د زړه بنیاد ته نشي رسېدی. د ګردو له لاړ تپوس وکړه، د دماغو د غوږونو دا چې څومره ګوره انسان الله تا ته دا ولې وایي وفي انفسکم افلا تبصرون. د خپل ځانونو ته وګوره چې تاسو کې ما یو پوره عالم اصغر مې درکې جوړ کړی دی، او بیا هم تاسو وایئ چې دا خود به خوده کېږي. او اکثر خلک د عقلي دلیل په وجه ګمراه کېږي، او دا خطرناکه فتنه ده، او د دې مقابله کول مشکل کار دی. علما کرامو ته پکار دی چې دې ته توجه پکار ده. مولوي صاحبانو نورې موضوعګانو کې یو سړی هر رقم یو خو مسلمان وي، کلمه وي او عقیده برابر وي، که په هر مسلک باندې عمل کوي، خو هغه مسلمان دی او به جنت ته ځي. خو که کوم یو انسان خدای نه مني او رسول نه مني، به څه کوي؟ مولوي صاحبانو هغه خو مسلمان پاتې شي، هغه جنت ته لاړ شي؟ نه، دا ډیره خطرناکه فتنه. دله توجه پکار ده. د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات مولوي صاحبانو کوم یو دي؟ د جدید د پیدا کېدو دا الحاد به پیدا ولې شو؟ ګوره ابل اوس موږ ویلې لیبرلیزم دا فلسفه چې پیدا شوله، نو هلته طبقاتي تقسیم هغه ظلم د وجې نه. کله چې مولوي صاحبانو مارټن لوتر تحریک شروع کړو، هغه په وجې نه تحریک اصلاح په نوم باندې هغوی ویل چې بھائی د هغې خپل یو تحریک و. هغه ویل چې د بایبل د تعلیماتو حق هر سړي ته حاصل دی. خپل تحریک شروع کړو. دغه شان د سیکولر نظریه چارج ایجاد کړه، جارج جیکوب ایجاد کړله. سیکولر نظریه به یې ویل مذهب ځان له کار دی، حکومت ځان له کار دی. دا فلسفې پکې ایجاد شو. نو دا دهریت مولوي صاحبانو د دې د پیدا کېدو زموږ موضوع دهریت دی که نه؟ موږ خو دهریت پیو، خو هغه فلسفې دې سره لازم او ملزوم به مولوي صاحبانو موږ ځکه هغه مو پېژندل، هغه هم ضروري دي. موږ وایو چې دا هم د دې معاشرې نه راوتی، د مغربي معاشرې نه راوتی دی. نو موږ ځکه وایو چې د الحاد وجوهات به موږ معلومو. قدیم الحاد خو موجود دی د قدیم زمانې نه. جدید الحاد مولوي صاحبانو 3 وجوهات بیان شوي دي. څو د جدید الحاد د پیدا کېدو 3 وجې ډېرې غټې دي. اول د کلیسا ظلم او د هغه نه بغاوت و. ولې وکړو ظلم او بغاوت؟ وروره جهالت پکې و، ناخواندګي پکې وه. بل خود ساخته مذهب و. څه خود ساخته مذهب و، ځان نه پادریانو جوړ کړی و. نو هغه د ټولو دنیا دپاره او د هغوی د معاشرې دپاره قابل قبول نه و. دویمه وجه پکې دا وه چې د ساینس د علومو ترقي وشوه. کوپرنیکس چې کله دوربین په ذریعه باندې ایجادات یې وکړه، ګیلیل د دوربین په ذریعه ایجادات وکړه چې بهید دی خو چې دا کم موږ ته مولیان زموږ دا پادریان کومې قصې کوي، دا غروره د زمونږ د مشاهده او د عقل نه خلاف دي. بس مذهب نه بغاوت وکړو. نو دلته د ساینس علومو ترقي پکې راله. او درېیمه دا وه چې فلسفې پکې رالې. څه شی شوې؟ ریني ډیکارټ پکې خپله فلسفه راویستله، فرانسس بیکن پکې خپله فلسفه راویسته، ډیوډ هوم پکې خپلې فلسفې راویستې، جارج جیکوب پکې خپلې فلسفې. دې فلاسفو په وجه باندې هغه دهریان شو مولوي صاحبانو. ولې اکثر دوی دهریانو؟ نو د دې په وجه باندې، او دوی چې دهریان شوي هم دي د خپل مذهب د وجې دهریان شوي دي. څنګه؟ مذهب یې خود ساخته و. که مکمل زموږ په یورپي معاشره کې اسلام هلته وي او دوی مسلمانان وي، دوی به نن سوچه مسلمانان وي 100%. ولې؟ قوانین د فطرت چې څونه بیانېږي، څومره چې د مشاهدات کېږي، د دې وضاحت به قرآن او حدیث مخکې کړی. الحمدلله دا زمونږ الحمدلله خوشنصیبي ده چې الله مسلمانان پیدا کړي. خو د جدید الحاد د پیدا کېدو دا 3 وجې دي. دا ووایه مرشد مبارک. جدید الحاد د پیدا کېدو 3 وجوهات دي. اول د کلیسا ظلم او د هغې نه بغاوت، دویم د ساینس علومو ترقي، دریم د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج کېدل. مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه په سبق باندې؟ پوهېږئ؟ جدید الحاد پیدایش د مغرب نه شوی دی. اول چې کومه وجه د هغه د کلیسا ظلم. مولوي صاحبانو په مغرب کې عیسایت ډېر په زور او شور سره حکمراني وه.
حکمرانان به د پادری تابع وو د پادری د مرزي نه خلاف سن شو کوله اذا عیسائی مذهب چې هغه په اصل شکل کې نو پاتې شوی هغه پادریان او عیسایانو د ځان نه پکې قانون جوړ کړیو او په ظاهر دا او په ظاهر خدای او آسماني مذهب ښکارا کېدو په حقیقت کې لیکن دا یو زمینی مذهب جوړ شوی خلکو پکې د ځان نه لیکل کړیو او انسان چې کوم څه جوړ کې د موږ بار بار د خبره وضاحت کړي چې هغه د ټولو انسانانو او د ټولو زمانو د لپاره مفید نه وي دا یو خود ساخته مذهب نو ورته عیسایت خو کوم چې د اصل عیسایت نه مختلفو بیا په هغه غیر فطری پابندیان پکې موجود وي مولوی صاحبانو نو خلک د مذهب نه بیزاره شو اول تحریک چې شروع کړو چا پکې شروع کړو مارټن لوتر پکې مولوی صاحبانو تحریک شروع کړو دغه شانته کې اوله وجه د کلیسا ظلم دا وی او شابسي دا خبره لکه د مغرب کلیسا باچای و نو د دې خراب او تاریخ دا خبره بیا ساتي چې تاریخ دور د یورپ کم یو تیر شوی دی چې کله د کلیسا په سوا غلبه وا د کلیسا د غلبې په وجه د دوی تاریخ ولی ناخوانده وکنه جاهل قوم اس کله ترقی نشي کوله موږ ترقی یافتو په سپین کې په اندلس کې به زمنګا په خارونو کې زمنګ په کورونو کې براناګانې بلې دی دوی په تیارو کې پراتو دوی ناخوانده الحمدلله او دا فلیپس دا یو مشهور پروفیسور تیر شوی تاریخ عرب په نوم باندې هغه کتاب کې خپل وضاحت کوي و هغه وخت کې مسلمانان دونه ترقی یافته چې زنانو په خپل مکتبې لرلې موږ نن سبا علماء کرام خپل مکتبې کتابونه هغه وخت کې به زنانو د علم سره خو شوق مسلمانانو کړی دی دا موږ ته په ورثه کې ملو شو نن دوی موږ له درس راکړي د ترقی لارې موږ ته ترقی زموږ نه زده کړی دا او موږ له تاسو دا کوي عبارت مخ کله دوی د کلیسا نه دا شول نو د دنیا په لحاظ ترقی وکړه نو د هغوی نوي نسلونه او ول شاباسي ترقی په لار کې خنډ او رکاوټ دی نن سبا دلته هم داسې خبرې کیږي چې مذهب د ترقی په لار کې رکاوټ ور تاسو ته نن سبا چې دا وای مذهب لري کوي وای کوم چرته منګه یو فیصد وای څومره چې موږ مولیان علما پیدا کړل یو فیصد هم ساينسدانان پیدا کړل دا بل ځای کې اعتراض کړو موږ ورته وایو موږ په مدرسه کې ساينسدانان نه پیدا کوو دا اعتراض موږ په تاسو کو د ټول مسلمانانو وسایل تاسو په دې تعلیمي ادارو خړل یو مارټن لوتر هم پکې پیدا نه کو یو سټیفن هاکینګ هم پکې پیدا نه کو یو نیوټن هم پکې پیدا نه کو دا خو اعتراض په تاسو درځي که زمنګ له روپۍ بجټ نه ملاويږي موږ په خپل الحمدلله پناه راغټو هر رقم موږ الحمدلله دین حفاظت کړی دی د اسلام د سرحدات الحمدلله علماء کرام ولاړ دي چې هر فتنه راوچته شوی د دې علماء کرام مخالفت مقابله کړي اوس هم کو الحمدلله پاکستان د تعلیم د اسلام په لحاظ سره په دنیا کې الحمدلله زیات الحمدلله بغزله او دغه شانته کې نسل من تیار الحمدلله پس زرحو حافظان هر کال د وفاق المدارس سند الله ملاویږي دا حافظان شي په زرحو ولکان الحمدلله دا فارغيږي علماء کرام شو دازي د دین خدمت کوي نو دا اعتراض خو په تاسو درځي بای تاسو په دې کالجونو یونیورسيټونو تعلیمي ادارو کې خو ساينسي مضامین وي نو تاسو ته پکار چې ساينسدان پیدا کړي موږ خو ساينسي مضامین نه وایو نه مور سره سکارسه موږ به سکو موږ به د مسلمانانو د عقاید او د نظریاتو د دې به حفاظت کو نو دوی وي مذهب د لار کې خنډه موږ تاسو د تعلیم په لار کې خنډه د ترقی دا تعلیم لري کې خپل اسلامي نظام راولي خپل اسلام خپل تهذیب خپل ثقافت او خپل تعلیمی نظام برابر کې اسلامی ته ګوره چې موږ ترقی کوو کنه کو دا یو کالو شو کنه افغانستان کې امارت اسلامي حکومت ده کنه داسې موټر جوړ کا سپورتس کار ټول دنیا ورته حیرانه ده عقل ابن منشي دا بدوي جوړ کړی الحمدلله غيو ځوان دغه شانته کې خپل تعلیم ورس نظام نافذ کې تاسو ګوره چې موږ ترقی کوو کنه کو د عیسایانو خود ساخته دین او چې د اسلام پاک دین جو اسلام په خود ساخته عیسایت باندې قیاس کوي داسې ویل بکار دي چې عیسائی خود ساخته مذهب دی دا خود هغه خود ساخته مذهب خود دین او د ترقی د لپاره رکاوټ دی خود ساخته مذهب شاباسي دا په اسلام کې قیاس کول ډېر لوی ظلم دی ځکه د اسلام قوانین الله رب العزت په خپل مقرر کړی دي کله خو اندلس بین د مسلمانانو په لاس کې ټول مغرب درنه حاصله ولا هغه وخت کې دا فلیپس وای بنو امیه دور کې موږ ترقی کړي وسه شو هغه وخت کې ګوره بالکل هغه وخت کې زمونږ مسلمانانو سره سکی چې موږ په مهر والو سو دی یورپ موږ له سکی را لګلې وي د باندې مهر وغه نن چې تا ته نوټونه بار ملک چاپ کړي دا به موږ دی لکول هغه وخت کې بچ کم در شمول لباس زمنګ مسلمانانو استعمالولو هغه به دوی خوخولو هغه وخت بچ کم اتر منګ استعمالول هغه وخت بچ کم دا د ژوند د تیرولو کم هغه وخت چې کم وسایلو دا به یورپ منګ نه سکول الله وختل دوی سره یورپ سره دا شنو د بنو امیه دور کله تیر شوی تاسو سوچو کې بالکل پاوله صدا کې منګه هغه وخت د ترقی په لار روان شي الحمدلله دا خو زم دی اوس پر مثال افسوس خبره ده د موجود الہات د خریدو
دا ساينس طریقې ده شابه ساينس د خارجي اشیاء نه باز کوي د مشاهده تجربې په بنیاد خبرې کوي اول دیو سوچ کوي او بیا مشاهده کوي خارج کې چې کوم څه د دیو په ذهن کې راشي صرف هغه مني که کومه تجربه کوي د ساينس وایي د ساينس قوانین د مشاهده تجربې نه ثابت دي چې کله د مشاهده او تجربې دا خبره مشهوره شوه بولې سبانو دا خبره مشهوره شو چې بس په مشاهده کې به راولي کدرا وستو خدو کدرا نو کوم مشاهده کې را لداسیز منو کنه نه منو دا یو د دوی نفسیاتي بیماری جوړه شو اوس دا ساينسدانان نفسیاتي بیماران دي اوس دوی و چې زما مشاهده کې نشته نو دا نشته نو خدای پاک وای ما ته وخوا وای ما ته جنت وخوا دا مشاهده کې راځي اهما ما فوق الفطرت خبر دي ما بعد الطبيعات سيزونه دي ما وراء عقل خبر دي نو بس عقل کې څنګه راشي وای عبارت وي شمس دا یو نفسیاتي مبارک یو تجربه کو مشاهده کو دا یو نفسیاتي مسله جوړه دا بیماران دي نفسیاتي خا دا ساينسدانان شي د پیژندلو اله دا چې د هغه مشاهده دی وکړي شي او یا په تجربه کې راولي چې کله دا خبره او مذهب باندې راوستل نو په مذهب کې خو تجربه مشاهده خبرې نه کیږي دلته خو د غیب په خبرو باندې یقین کول یو دی خدا قوانین جوړ کړل چې د هر شی یا به مشاهده کوي یا به تجربه کې به راولي که مشاهده کې راغل نو بیا شته او که مشاهده او تجربه کې راتنغل نو بیا انکار کول شروع کړل د دې وجې نه دوی د الحاد په لار روان شول او دا غلطي زمونږ د سیمولین هم کوي دوی هم داسې وایي چې موږ باغه وخت پورې نه منو چې تر څو خدای جل جلاله موږ له ثابت نکي نو د دوی په ذهن کې دا خبره چې ثابت معنا ده موږ ته وخایا دا یو بنیادی غلطی ده د یو شی ثبوت د پاره د هغه مشاهده دی وکړي چې دا بنیادی غلطی ده مولوی صاحب الله تعالی په مشاهده کې ناراضي نو ځکه دوی څه کوي دوی انکار کوي مولوی صاحبانو دلته سوال لازم موږ سوال کو د ملحد نه به مذهب غیر مادي چیز دی مذهب غیر مادي چیز دی دا د ساينسي د مادي علومو د دسترس نه ماورا ده ساينسي علومو ته څه حاصل نه ده چې څوک په مذهب باندې اعتراض وکړي د دې د مثال دی لکه ما ډاکټر ته ویل کنه ما ورته ویل ما دا ذهن تیز دی ذهن رفتار تیز دی کدرنا نو ما ته ویل چې د ذهن نو ورته ویل ګور د دې سره مقابله نشته ما ذهن چې دی دا غیر مادي چیز دی او رڼا جسم لري ماده دی بس وی خندل نو دا که شانته کې سوال په موږ باندې دوی کې ما ته خدای وخیو نو ولکه خو په مشاهده کې نشته ته څنګه وخم او ما ورای عقل خبرې جنت ما ته وخیو چې ما ولیدو جنت او جهنم نو به امتحان د څه خبر شو خو بیا به من کینو بس هیڅوک به ته ونه ویل چې هغه څوکي هغه د دنیا روزګار بم بیاونه کی هغه بنا څه ته پته زمړ کیګم بیا د جنت هغه جنت ولې نه ګټه ماغه مازی چرچی نو دا ځکه دغه وجنه مولوی صاحبانو دوی ته ساينس ته حق نشته چې څه شی مولوی صاحبانو هغه څوک په مذهب باندې اعتراض کوي الحاد او خریدو دریم وجه هغه دا چې د مرهب د مغرب د خلکو په ژوند کې د فلسفو او رسمونو رواج شروع شو مغربي دنیا چې د مذهب د خیر آزاد شو نو په هغه کې بعضی ذهن ترين فلسفه پیدا شو په 19 صدۍ کې لوی فلسفه پیدا شول د دې فلسفو د فلسفو نه هم ډېر خلک الحاد طرف ته روان شول یعنی دریم وجه د دې فلسفو د وجې نه ډېر خلک گمراه شول ځکه دا فلسفه اکثر ملحدین فلسفانو ګور اکثر ملحدین دي دا چې کوم فلسفي مشهور شخصیت دي اکثر مجبورې نه خدای مني څه کوي چې کله په خپل قوانینو کې گیر شي د خپل ریاضي دا کوي بس حسابونه کوي دومره بګي او دا حسابونه کوي داس گیر شي پکې چې بای دا خو د سره خود به خود کېدې نشي به خدای نه بغیر هم دا نشي کېدې په دې کې خاص تور 2 درجه شابه یو د جدیدیت فلسفه ماډرنیزم او د جدیدیت فلسفه پوسټ ماډرنیزم فلسفه ده چې دا د 20مې صدۍ فلسفه د ماډرنیزم فلسفه د ولزبانو د ماډرنیزم فلسفه د 19مې صدۍ نه شروع شو د 2000 پورې دا د ماډرنیزم فلسفه و او د 300 کال په مغرب باندې راج کولو په دغه ګوره ډیر سره پیدا شو دا چې څونه فلسفه مونږ یو دا دغه یو سیکولریزم لیبرلیزم سوشلیزم کمونیزم دا په دې وخت کې مولوی صاحبانو پیدا شوی دی ورته سم ده معاشره ولدا چې تباہ او برباد کا خاندان ختم شو نظام ختم شو صرف د دنیا د ترقی خوبونه نه د انسانیت نه لاندې ورزیدل څه شو د انسانیت ولې خلاف فطرت کارونه کوي او چې یو انسان د خپل فطرت نه ورځيږي د خپل انسانیت نه ورځيږي دغه به د خیر څه تمو اځي دا غونه چې بس خروج کوو نه د ژوند د مقصد نه خبره او صرف لږ پرستی روشن خیالي جمهوریت او داسې نور خو د ماډرنیزم بنیادی فلسفه ده چې هغه د هیومنیزم فلسفه ده او دوی وایي چې انسان آزاد دی د آزاد کېدو مطلب دی چې د انسان نه بالاتر بل کوم قوت نشته چې دې ته دا وایي چې دا خیر دی او دا شر دی بلکې انسان په خپل د خیر او بشر په تخلیق کولو کې آزاد دی په ماډرنیزم کې دا دي چې څوک په خپل خوخه مسجد ته ځي څوک پرې اعتراض نشي کولای او څوک په خپل خوخه شراب کې څوک یې منع کولای نشي او څوک پرې تنقید نشي کولای تر ته په مذهب باندې عمل کول هم آزادي ده او دې سره عام د غلط کارونو
هم ازادي د اصل کې د دین وروسته دا فلسفه ده چې هر یو انسان آزاد دی د خپل خیر او شر تخلیق. مولوی صاحب دا جمهوریت چې پکې پیدا شوی کنه مولوی صاحبانو دا هم په دې بنیاد پیدا شوی چې بای هغه چې دا فلسفه هم راوست چې هغه مخ کې به انسان الته صرف دا حکمرانی د سو خلکو په لاس کې و هغه وجه به دي کې د هر سړي حق دی نو د دې وجه نه دوی دا جمهوریت هم راایستلې د دې لپاره دا هم د مغرب یو فلسفه ده خو البته زبق د پاکستان مسله هغه جدا ده د دې ازادي فلسفه نه یو بل د دې ازادي د فلسفې نه یو بل عقیده پیدا شو چې هغه د مساوات فلسفه وایي چې هر یو انسان حقوق برابر دي که څوک شراب زنا کوي یا څوک مسجد ته ځي د دوی حقوق مساوي دي ختم شو انسان آزاد دی د خپل خیر او شر پیدا کولو کې د بل چا په اختیار نشته چې دل په دمانه خیر او شر مسلط کی فیصله وکړي وایي چې دا بد دی او دا خسړی دی افضل او دا غیر افضل د ترجیحاتو دا افضل او دا غیر افضل د ترجیحاتو سیستم هغه چا ختم کو مغربي معاشري ختم کو ورته معاشري به د واسره یو شان دي لکه مونږ چې وایو دا انسان نیک ګور مونږ وایو دا نیک انسان دی کنه او دا بد انسان دی دا ترجیحات ختم کړو دریم دور چراغه د ترقی دور او د نظریه رااله د ترقی نظریه دار چې هر یو انسان د خپل خواهشاتو چې څومره زیات حاصلول شي او عمر دا ترقی یافته دی ځکه انسان خاصه شر پیدا کولو صلاحیت لري ځکه خو چې څومره د ساينس علوم دی په دې مبني دي چې څومره ډېر څه ایجاد کړل شي انسان خواهشات زر تر زر ګول صاحبانو دای سوې د ساينس دغه مخکې چې وس ساينس موږ دا ویلو که تاسو زین درځي موږ ویلو مخکې د دې مغرب د بیدارۍ نه مخکې ساينس او فلاحي اداره وسوه فلاحي اداره او پای کې به تحقیقات کېدل لکه زمونږ د فلکیاتو په باره کې زمونږ اکابرینو زمونږ مسلمانانو فلاسفو با وضاحتونه کول دغه شان دغه اوس د ساينس دغه یو څه د لپاره جوړه شوې ده خواهشاتو پوره کولو لپاره ګور دوی مختلف ماشینونه راوباسي تاسو سرچ کې په دراز کې یا په بل کوم اپلیکیشن دی د کې تاسو سرچ کې مختلف د ورزش شیزونه راوخلي دي مړه د هر څه لپاره د ورزش لپاره شیزونه دا د ساينس په وجه راوخلي دي ماډرنیزم د فلسفي مذهب بالکل معدوم کړو د یو یورپ په معاشره کې او د فلسفي په ټوله دنیا کې په مولزبانو د ماډرنیزم د فلسفي مذهب بالکل ستکو معدوم کړو ها دنیا کې په خورېدو ده زمونږ په معاشره کې هم داسې خلک شته چې د ماډرنیزم طرفدار دي دوی هم غواړي چې هر یو انسان آزاد کړي او دیو بل ناره و چې دوی سوې میرا جسم میری مرضی او داسې نور خبرې کوي دیو وایي چې هر انسان ته په بل تنقید نه کوي مذهب یو ذاتي معامله ده داسې زونه د ماډرنیزم د فلسفي پیداوار دی بل ماډرنیزم پرد کی ما بعد جدید فلسفه نور هم کار خراب کو جاغه وایي چې ماډرنیزم هم عبارت چې ازادي ده او څه اصول دي مساوات دي نو دوی وایي چې مذهب خو هم څه اصول لري او ماډرنیزم هم څه اصول لري نو مابعد جدیدیت فلسفي واله هیڅ اصل نه مني هغه وایي چې څه د خوښه ویا کوه مابعد جدیدیت یا پوسټ ماډرنیزم چورته ویل کېږي هغه وایي چې دا کوم فلسفي د 15مې صدۍ نواله تر 2000 کالو پورې ایجاد شوی په 500 کالو کې دا فلسفي دا اصول لري سیکولریزم یو اصول لري لیبرلیزم یو اصول لري سوشلیزم اصول لري پرونه ویل کنه اشتراکیت کیپټالیزم سرمایدار نظام اصول ویل کنه هغه اصول لري وای دا اصول لري نو مذهب اصول لري ټول ختم کړي بس څه خو خو یا کوا نو دی ور سره نور هم کار خراب کو نو دا جدید الحاد د جدید الحاد پیدا کېدو وضاحت منغو کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دوستانو درسونه مخکې شیر کوی جزاک الله